أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون مخکې آیاتونو کې مسله د توحید و په هغې باندې دلایلو خبره وه الله رب العزت وی ما تاسو له غوږونه درکړلي سترګې درکړلي زړونه درکړلي نو تاسو شکریه نه ادا کوئ تاسو کې چې کوم خلک دي نو هغه ډېره کمه شکریه ادا کوي الله هغه ذات دی چې په ځمکه کې تاسو پیدا کړي یئ الله ته بیا را جمع کولی کېږي پاسئ به بیا به دوباره ژوندي هغه الله ژوندي کول کوي مړه کول کوي د هغه په اختیار کې دي شپې او ورځې بدلول نو تاسو د عقل نه کار نه اخلئ د دې خلکو بعضې خبرې وې مخکینو خلکو هم دا خبرې کولې وروستونی هم کوي دی وایي چې کله موږ مړه شو خاورې شو اډوکي شو موږ به دوباره بیا راپورته کولی کېږو دا خبره دې ته ډېره ګرانه او ډېره څه مشکله ښکاري او دا خبرې موږ سره هم کړی شوي دي او زموږ نه مخکې پلرانو سره هم دا خبرې شوې وې دا غواسې قصې دي افسانې دي دروغ دي دا خبرې یې کولې الله رب العزت مسله د توحید نه وروستو دلایل ذکر کوي دلایل اعترافي ورته وایي چې دیم اعتراف کوي چې او دا کار الله کوي دا کارونه د الله په اختیار کې دي الله وایي تپوس ته وکړې د ځمکې باره کې نو دوی دا د الله په اختیار کې دي اسمانونو په باره کې د رب ورب العرش العظیم په باره کې نو دی وایي د الله په اختیار کې دي بادشاهت د هر شي د چا په اختیار کې دی چې هغه پناهي ورکولی شي او د هغه نه څوک چاله پناهي نشي ورکولی داسې څوک دی وی الله دی او نو بیا کم طرف ته اوړئ کم طرف ته ځئ هغه الله ولې پرېږدئ الله رب العزت وایي موږ دي له خبره راوړله حقه راوړله لیکن دا خلک داسې دي چې دي دروغجن دي الله رب العزت سره هیڅوک حصدار نشته شریک نشتی په دنیا کې بل الہ نشته که چېرته وی نو د هغې خبره کوي دنیا خو داسې ده چې په دې کې دوه الها نه ځایږي یو ملکی په هغې کې دوه بادشاهان نه ځایږي په یو ملک کې دوه بادشاهۍ نشي کېدی وروستو به راځي په یوه خېټه کې په یوه سینه کې دوه زړونه نشي کېدی په یو عالم کې په دې کې به دوه الهه څنګه شي که چېرته شي نو حالات به خراب شي نو بیا به یې څه کولی نو بیا به غوبل جوړو بیا ښه غوبل چې نشته نو د هغې وجه هم دا ده چې الهه نشتي یو الہ دی بس دلته کې زموږ په دې لږ وخت کې دا حالات څومره تیر شو څومره پکې حالات بدلیږي را بدلیږي او خلک یو طرف ته کوي او بل طرف ته کوي او
جګړې دي او څه دي او څه دي، دا په دې لږ وخت کې تیر شي دي. نو که الها بالفرض دوه وی، نو یو یو چې زما چې کوم مخلوق دی، ما چې کوم پیدا کړلی هغه یو سیټ ته شي، هغه بل به وی هلکه تاسو بل سیټ ته شي، بیا به دغه کبډي وی، نو بیا به دغه جنگ جګړې به وي، یو بل باندې به ورتلو، نو بیا به پکې خبره داسې وه چې یو به په دې کې غالب کېده او یو به مغلوبه کېده. نو چې کم مغلوبه کېږي نو خو الہ نه شو که نه، خبره خلاصه شوه. الهه دوه نشي کېدی. الله رب العزت ځای په ځای باندې مختلف انداز باندې د توحید د اثبات دپاره دلایل پیش کوي چې د خلکو په زړونو کې په ذهنونو کې دا خبره ورننوځي. هغه الله پوه دی په غیب باندې په ښکاره باندې. بیا ورپسې وروستو بعضې تخویفات پیش کوي. څوک چې خبره نه مني نو هغوی له عذابونه دي. بعضې عذاب داسې چې هغه دنیوي او بعضې عذاب اخروي. نو موږ ته تعلیم هم دا دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی هغه په ذریعه باندې موږ ته هم دا تعلیم دی. قل رب اما ترینی ما یوعدون، یا الله که خی ماته د دې کافرانو هغه عذاب چې کم د دې سره واده کولی کېږي، یا الله ما ورسره چې ته شامل نه کې ظالمانو قوم کې، د ظالمانو سره چې ته ما پکې شامل نه کې، ما ورسره ملګری نه کې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو نه کېدو. ما و تا ته چل ښیي، ما و تا ته طریقه ښیي، دعا چل، نو ورپسې ځان ته لرې ساته ګورئ ښه د دغې کافرانو نه چې دا مستحق د عذاب دي، د دې نه ځان لرې ساته. بعض څیزونه وي خلک لګیا دي وایي د دې نه ځان ساته، د دغه ځای نه ځان ساته. وخت په وخت باندې خلک خبرې کوي. بجلی تارونه په لاره باندې دي، په روډ باندې له پاسه ور تېرېږي، نو غټ لین تلی هم مخې ته بعض ځای کې بورډ لګولی چې هلکه مخې ته خطره ده ګورئ ځان به ساتئ. دومره پټه چې یو شی دنګ نه په دې لار نه تېرېږي کنې نو حالت به خراب وي. او دا شوي هم د دغسې څو پیرې شوي ده غټ لید سره یو شی وجنګېږي، یو شی ورته نږدې شي جنګېږي ورسره هم نه، هغه لرې نه ور کوي. دا کله چې دا خلک دا لین اړوي نو هغه څومره غمبکه کوي، هغې ته نږدې کړی نه یې شی، بس لږ معمولي چې نږدې شي هلته غمبک کوي، ور کوي. دغسې نورو ځینې کې لږ خطره ده دې ځای کې، او بعضې ځای کې خطره خو نه وي، لیکن بعضې خلک د مخکې نه بعضې حالت دغسې راغلي. دغسې کې ګیس دی، د ګیس تنور دی، د ګیس دغسې کې هوټل دی، هوټل کې پخلی چې کېږي نو هغه دې ځای کې کېږي. نو د دې نه خوا کې ورسره خلک ناس پاسي، خلک خوراک څښاک کوي، وایي دې کې مه کوئ، دې کې پته نه لګي ناڅاپه غړمبکه شي، شي دی پکې ډېر پکې شي دي سي ناڅاپه ګیس پیپان وشلیږي، څه بل څه چلو شي، ګیس وډزېږي، مختلف خبرې کېدی شي. نو دغه ځای نه احتیاط پکار دی. وي موږ ته هم دا وایي ای د دې مشرکانو خواله مه ځئ، هغې باندې د عذاب هر وخت کې امکان دی. نو داسې نه چې په هغه باندې عذاب راځي او ته پکې ګرفتار شي. ګورئ ای خبره کوي ورپسې وروستو بیا وایي قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون. ورته ووایه چې د چا په اختیار کې د ځمکه
ومن فیها او هغه څوک چې په دې کې دي. د دې اختیار د چا دی، د دې ملک د چا دی، د دې واک د چا دی. ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ. د دې ځمکې واکدار څوک دی، د دې اختیارمند څوک دی، دا ځمکه چا راټینګه کړله. ومن فیها څوک چې په دې کې دي. ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ. الله وایي د دې مشرکانو نه تپوس وکړه، د دې کافرو نه تپوس وکړه. د ځمکې اختیار د چا دی، دا واک د چا دی، دا ځمکه چا راټینګه کړله. سیقولون لله، نو خامخا دا خلک به وایي چې دا الله دپاره ده، اختیارات د الله دپاره دي، د بل چا دپاره نشتي. ولا فلا تذکرون، نو تاسو ولې پن نه اخلئ؟ بیا خو پن واخلئ، راشئ ایمان راوړئ، خبره ومنئ که نه. دومره منئ. د دې زمانې کافر بازي چې دي هغه داسې دي ښه، کله کله په شکل د مسلمان کې به هم وي. ورته ووایه لکه دا ځمکه د چا په اختیار کې ده، نو دی وایي دا د پلانکي بابا په اختیار کې ده. وایي د دې اختیارمن واکدار پلانکي بابا دی. د دې انور اختیارمن څوک دی؟ دا شمس التبریز بابا دی. وایي دا ځمکه چا راټینګه کړله؟ دا یې اقطاب و ابدالو راټینګه کړله. د الله نه خبره واړوله. د دې زمانې دغسې خلک دي. هلته کې د هغې زمانې کافرو نه تپوس وکړي د دې اختیار د چا دی، واک د چا دی. سیقولن لله، نو خامخا دي بوي چې د الله اختیار دی، د بل چا نشتي. الله چاله په دې کې اختیارات نه وي ورکړي چې دا به دا پلانکي چلی او د پلانکې به چلی. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. وتوایه څوک دی رب د اسمانونو وو، د دې وو اسمانونو رب څوک دی؟ ورب العرش العظیم، او رب د عرش عظیم. د لوی عرش رب څوک دی؟ د هغې مالک څوک دی؟ د هغې رب څوک دی؟ سیقولون لله، نو خامخا دی بو چې الله. د الله په اختیار کې دا دی رب الله دی، د دې واک او اختیار د الله دی. دې زمانه کې تپوس وکړي نو دا خو د لوی ځوان دی. وایي لوی ځوان ته یې پیر دستګیر وایي. دا ولې وایي؟ چا لیکلی د شرک خبرې کتابونه لیکلی. و یو پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه عرش ته تللی و برا، اللہ میاں کے ساتھ ٹہل رہے تھے. وہی روانو گپ شپ باندې روانو، خلک چکر لگئی کن دیم روانی چکر لگئی. اللہ دے وہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دا دے خلقو کتابوں کی لیکلی. وہی اسی میں اللہ میاں کی پاؤں پسل گئی، روان دی چکر لگئی کا نا پدې کې دا الله خپو خویدا چې دا الله خپو خویدا نو دی ازر راټینګ ښه عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه راټینګ نو دا غي نرستو د دستگیر نوم شوخه. دستگیر وی لاس خلکو له ورکی ښه دستگیر هغه نشو، داسې منګړتي خبرې کوي. د هغه زمانه کافر نه چې تپوسو کې د عرش مالک څوک دی، د عرش رب څوک دی، د اسمانو و رب څوک دی؟ سیقولون لله، نو خامخا دی بوچی دا الله اختیار دی، دا الله په اختیار کې دی، دا الله د دې رب دی، بل څوک نشتی. ولا فلا تتقون، وتوانو تاسو تقوا ول نه اختیار وي، راشي متقیان شي، شرکونه پرې دی، راشي توحید ومنئ. قل من بیدی ملکوت کل شیء، وتوا د چا په لاس کې دي، د چا په اختیار کې دي بادشاہت د هر شي، د هر شي بادشاہت د اختیار د چا دی؟ وهو یجیر، هغه ذات چې چا په لاس کې اختیارات دي، هغه ذات چې هغه خلکو له پناهي ورکولی شي، ولا یجار علیه، او د هغه نه څوک پناه کولی نشي، څوک چاله پناهي نشي ورکولی. ان کنتم تعلمون، که تاسو پوهیږئ نو دا څوک دی چې د هغه نه څوک خلاصېدی نشي، د هغه نه څوک پناه کېدی نشي. که الله چاله پناهي ورکوي نو هغه ورکولی شي، او څوک د هغه نه خلاصېدی نشي، پناه کېدی نشي.
سیقولون لله، نو خامخا دی به وایي چې د الله اختیار دی. دا ټول د هر څه د الله په اختیار کې دي، د الله په واک کې دي، د الله په لاس کې دي. سیقولون لله. دې زمانه کې تپوسو کې د هر شي اختیار د چا دی؟ نو نه، دا هر څه اختیار خو د الله نه دی. وایي دا بعد ذموار خو پکې پلان کې بابا دی، دا پکې د بعد ذموار دی، دا پکې د طبي ذموار دی، دا پکې د لیونو ذموار دی. دا مختلف دي پکې. سو پکې سرخوږي دی، سو پکې د یو څه دی، سو پکې د بل څه دی، سو پکې د اولاد دی، سو پکې د زامنو دی، سو پکې د ښځو دی، سو پکې د څه دی، سو پکې څه دی. دا دوی تقسیم کړلي او دغه اختیارات هغو له ورکړلي او نه دغه اختیارات نشتی. اختیارات ټول د الله دي. سیقولون لله، خامخا دی به وایي چې د الله په اختیار کې دي. قل فانا تسحرون، ورته ووایه نو تاسو کم طرف ته تاسو دوکه کولی کېږئ، کم طرف ته تاسو اړولی کېږئ. تسحرون تخدعون وایي، تسحرون معنی تصرفون، کم طرف ته تاسو اړولی کېږئ، کم طرف ته تاسو دوکه کولی کېږئ، بل طرف ته روان یئ. هغه کافران خو وایي چې د الله په اختیار کې دي. الله وایي هر څه زما په اختیار کې دي. دلته کې دې زمانې خلک پکې راشي نه، دا پکې د بل په اختیار کې مشتي وایي. بل آتیناهم بالحق، بلکې ورکړې موږ دې خلکو ته په حق باندې. وانهم لکاذبون، یقینا دا خلک دي خامخا دروغجن، دا خلک دروغ وایي. وایي د الله سره شریکان شته، د الله نازول شته، د الله اولاد شته. متخذ الله من ولد، نه دی نیولی الله ځان له څوک ولد نائب نازولی. وما کان معه من اله، او نشته د الله سره بل څوک اله. اذا لذهب کل اله بما خلقا، که چرته وی بالفرض والتقدیر، نو په هغه وخت کې خامخا بولې به وی هر یو اله هغه څه چې پیدا کړي دي. ولا علی بعضهم علی بعض، او غلبه به کړوا، چړای به کړوا باز د دې په بازو باندې، یو بل باندې به حمله کړوا. نو یو بګې زور اور کېده بیا کنه. نو کم چې مغلوبه کېږي نو خو الہ نشي کېدی. سبحان الله، پاکی ده د الله د پاره ما یصفون، دا هغه څه نه چې دا خلک له کوم صفتونه وایي. عالم الغیب والشهاده، هغه الله پوه دی په غیب باندې، په ښکاره باندې. فتعالی عما یشرکون، نو اوچت دی الله د هغه څه نه چې دا خلک ورسره کوم شرک کوي. قل رب اما ترینی ما یوعدون، ته داسې وایه یا الله کچرې خیر ته ما ته هغه چې د دې سره کوم وعده کولی کېږي د دې کافرانو سره. کوم چې کافر داسې کافر دی هغه لګیا دي د الله حق بل چاله ورکړلی. نو که په دې باندې چې سر راځي د دې سره چې کوم وعده کولی کېږي د عذاب، که ته ما ته خیر زما په ژوند کې راولې، نو رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، یا الله مگر زه ما په قوم ظالمانو کې، په دې کې مې مشماره، په دې کې مې مشریک ہے، د دې سره مې یو ځای کې. الله رب العزت وایي وإنا علی ان نریک، ویقینا منګه په دې باندې چې وښایو تا ته ما نعدهم، هغه چې منګه د دې سره وعده کوو، لقادرون خامخا قدرت لرو. مطلب دا چې یا به منګه ستا په ژوند کې راولو نو تا ته به وښایو، بل ځکه ویلو یا به تا ته وښایو او یا به ته وینه نه وي. مطلب دا چې ستا په ژوند کې به راولو نو ته به ووینې، ته به خبر شي. او یا به دا چې ستا د دنیوي ژوند د ختمېدو نه وروسته موږ په دې باندې عذاب راولو نو ته به بیا نه خبرېږې، ته به بیا نه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرم ختمه کړله. بعض خلک وایي اینی وایي قبر له چې لاړ شي نو قبر والا اینی وایي. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم قبر له چې لاړ شي ناغم اینی وایي. پښتنو ته بیا خاص خوشحالیږي، چا پکې دا هم ویلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم حج په باب کې
احادیث خلق را نقل کړلی مشکات شریف کشتی هغه کې وای او خلق راشه زمانہ د حج احکام ازده کوي لعلی لا اراکم بعد عامی هذا کې دې شي د دې کال نه رستو بیا ذات تاسو نه نمخه نو کدل دغه لیدل کولای شو نو بیا خبره چې قبر نه لیدل کېده نو بیا خو خبره داسې پکار وا لعلکم لا ترونی بعد عامی هذا د دې کال نه رستو به تاسو بیا معنی نه زبه یو انم خو تاسو معنی نه دې به ویلو لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم ظاهری خبره خدا غدا چې قبر کې چې څوک پروت دی نو مونږ یې نینو لیکن هلته کې هغه مونږ نشي لیدی بعضې پکې وایي چنچڼ او چنچڼ بادر پیژني وایي بعضې پکې لا نور څه وایي بعضې وایي ښځه چې کله قبرستان له لاړه شي نو دا ورته بربنډ ښکاري وایي دا داسې فضل قصې دي که د ښځو د رکا وهلو دپاره وی نو هغې دپاره صحیح خبره کوم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړ هغه ووایه که نه نو پیغمبره خبره نه کوي وایي دا بربنډ ورته ښکاري نو ښکاري دي که نه هغه چاته ویلی هم نشي د هغه سره خو د بل چا ملاقات نه کېږي که دغسې بربنډوالی راشي نو هغه کې اوس خبره نه راځي په دنیا کې چې یو بل سره سړی بربنډوالی راځي نو هغې باندې سړی خفه کېږي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ویلي هغه ووایه که نه لعن الله زوارات القبور الله رب العزت ته لعنت وکي په هغه ښځو باندې چې هغه د قبرونو زیارت لځي اول نه وی نور ویلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښځو باره کې د دې نه منع کړله ښځې به قبرستان ته نه ځي دا روانې دي چکرو باندې ځي کله یو بابا لځي کله بل بابا لځي نو رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون یقینا منګه په هغه سمانه چې وخایو تا هغه چې منګه د دې سره واده کوو خامخا قدرت لرو ادفع بالتي احسن دفع کوا په هغه طریقې باندې چې هغه یې بهتر په بهتر طریقې باندې دفع کوا السیئه بدی لرا بدی دفع کا په خپلې طریقې باندې شرک دے هغه په توحید باندې دفع کا بدعات تی په سنت باندې دفع کا رسم و رواج دی د سنت په طریقې باندې دفع کا بدی دا هغه په نیکۍ باندې دفع کا ادفع بالتي احسن ادفع بالتي هي احسن السیئه دفع کوا په هغه طریقې باندې چې هغه بهتري بدی لرا ان نحن اعلم بما يصفون منګه خپويګو په هغه سمانه چې داخله کم صفاتونه وای داخله کم صفاتونه چې وای نو په هغه باندې الله وې زه په خپويګم ورپسې خبر بیا راځي ان شاء الله زه بیا به قل لمن الارض ومن فيها وتوا د چا په اختیار کې د ځمکه ومن فيها چې په دې کې دي ان کنتم تعلمون کو چلے تاسو پوهیږئ سيقولون لله نو خامخادي وای چې دا الله په اختیار کې دا دا هر څه د الله په اختیار کې دي قل فلا تذكرون وتوانوا تاسو پنولنا علی قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم وتوا سوګ دې رب د اسمانونو وو او رب د عرش عظیم سوګ دې
سيقولون لله، نو خامخا دا خلک وایي چې دا د الله په اختیار کې دي، رب د دې ټول هر څه الله دی. ولا فلا تتقون وتوانو تاسو تقوا ول نه اختیاروي. قل من بيده ملکوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، وتوا د چا په اختیار کې بادشاہت د هر شي، او څوک دی هغه چې هغه پناهي ورکولی شي، ولا یجار علیه، او د هغه نه څوک چاله پناهي نشي ورکولی. ان کنتم تعلمون که چې تاسو پوهیږئ. سیقولون لله، نو خامخا دی به وایي چې د الله په اختیار کې دي، دا هر څه د الله په اختیار کې د الله د پاره دي. قل فانا تسحرون، وتوایه نو تاسو کم طرف ته اړولی کېږئ، تاسو له کم طرف ته دوکه درکولی کېږي. بل آتیناهم بالحق، بلکې ورکړلی موږ دي ته حق لره، حق موږ راوستلی را رسولی دي ته، وانهم لکاذبون، یقینا دي خامخا دي دروغجن. ما اتخذ الله من ولد، نه دی نیولی الله ځان له څوک نائب نازولی ولد زوی. وما کان معه من اله، او نشته د الله سره بل څوک الہ، اذا لذهب كل اله بما خلق، کنی په هغه وخت کې بولې به وي هر یو الہ هغه څه چې پیدا کړي دي، ولا علی بعضهم علی بعض، او چړای وکړوا بعض د دې، حمله وکړوا بعض د دې په بعض باندې. سبحان الله عما یصفون، پاکی د الله د پاره د هغه څه چې دا خلق ولکم صفاتونه وي. عالم الغیب والشهاده، هغه الله هغه پوه دی، هغه پاک، هغه الله پاک دی چې هغه پوه دی په غیب باندې، په ښکاره باندې پاکی بیانوي د الله د پاره. هغه الله چې پوه دی په غیب باندې، په ښکاره باندې. فتعالی عما یشرکون، اوچت دی د هغه څه نه چې دا خلک ورسره کوم شرک کوي. قل رب السماء، قل رب اما ترینی ما یوعدون، وتوا اے زما ربا که خیت ماتا هغه څه چې د دې سره کومه وعده کولی کېږي. ربي فلا تجعلني فی القوم الظالمین، نو اے زما ربا نو مه ګرځې ما لره په قوم ظالمانو کې. وإنا علی ان نریک ما نعدهم لقادرون، یقینا موږ په دې باندې چې وښایو تا ته هغه چې وعده کو د دې سره خامخا قدرت لرو. ادفع بالتي هي احسن السیئه، دفع کوا په هغه طریقې باندې چې هغه یې بهتر بدی لره. نحن اعلم بما یصفون، موږ ښه پوهېږو په هغه څه باندې چې کوم دا خلک صفتونه وایي. الله رب العزت موږ قرآن او سنت باندې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله.